اور بسم الله جز فاتحه رنده د دې قوي حدیث کې د بخاری چې قسمت الصلاه بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل او شروع الحمدلله نه کړی نه خجی تقریبا یو ډېر کلونه کېږي چې یو دریش یا څلېرویشت کاله خوښه کېږي خجی په دې مسله باندې یو سلفي سباسو چې لاس خودل کم زمانه دي نو ما ته ویل چې لاس خودل په نامه لاندې حدیث احسن دی په خېټه باندې لاس خودل حدیث حسن دی په سینه باندې خودل حدیث ضعیف دی پوښوله ما ته وایي چې نسبه سینه باندې لاس خودل دا حدیث قوی دی او په نامو د نامونو لاندې لاس خودل خو سره شته دی بخاری کې حدیث راغله ده چې سینه باندې ولاس کړي المولانا سے وایي بلکې بخاری کې د چیرې د سیو خو دا چې وضع الیمنا علی اليسرى علی الصدر علی الصدر لفظ دی خو دا مصل روپې د انعام در کومه او زه وسلفی کېږم فکر شو تازه سلفی کېږم بخاری راوړل بخاری چې راوړل ولا وی نبی صلی الله علیه وسلم لاسخ او خلاسخ علی عضد اليسرى دغه لفظ دی مولانا سے پدی بخاری کې حال صدر لفظ نشته ده متعیدات په خپل معلومي مال څنګه خپل معلومي وي ګوره کنه لاسل تکیره نه سینې لاره ده په خپل معلومه په خپل موت النسب ولاد ذکر د لاس خپل کې به تفریح راشي د لاس نور سموه لا سیده نامه لاندې دا خو ته چې دا حدیث دی خپل ته معلوم خپل خدای معلوم نشي دا خو لاس راوچت تکلیف دو ګلاس راوچت کړه لاس مو چتا او لاس په دې کېره دا لاس خپل ته تفریح دې مسله کې به اختلاف ده چې لاس کې وضع ده که لاس کې قبضه ده دا یو اختلافي مسله ده دا لاس چې دې څه د څه ویل نشي او که لاس به څه کېږي دا یو اختلافي مسله ده نو کلاس باندې وضع کړو ام پر خپل نامه لاندې وځي او که د قبضه شکل به خو به لاندې وځي ورسوله وجي هدايه کې راغلي دي چې حدیث ته تحت سوره ضعیف دی مولانا صاحب چې هدايه کې وخت 200 انعام دی ازما سلفیت د وسنه دي چې هدايه کې توفیق هدايه خو مذهب کتاب دی هدايه راوړل عن علي رضي الله عنه من السنه وضع كف اليمنى على كف اليسرى تحت السره نو نقطه کې لاندې لیکلي قال ابو داود ضعیف وګورئ هدايه لیکلي چې ضعیف ده مولانا سے ته هدايه پیژنې چې هدايه کومه ده هدايه كان علي رضي الله تعالى عنه من السنه وضع كف اليمنى على كف اليسرى تحت السره ده هدايه ده دې هدايه کې وخیاوه ما ته ولید تعالی نه هدايه نه مانه څه ته چا هدايه وي دا خو ناقید دې نقطې لیکل را خو ته دا د څه وایم او شله خبره مانی الکه سلوور مکو دغه نشته وبنستا فاشه وزد خجی وبنستا ده نو دیو جنا مال هدايه دا چې دا هدايه نه ده ما ته اول سر د هدايه راوړل اول سر چې راوړل مطلب د لیکل چې هدايه دا او سره دې کې درایه دا او په دې کې حواشی دي دا حواشی دا درایه دا هدايه ده ورشله یو واجب سره ما ته وی مولانا صاحب دا هدايه نه ده ما ته واجب ته مولا نه
دی مولا نه تاسو کوم دا مولا دې ماته وځي دا هدايت سره اوس قرآن ورکوم چې دا مولا ماته وځي دا هدايت دا هدايت نه او شو خبره مانی دا چې ته ناقید لیکل دا ناقید نه دا د نقطه چا وایي دنو دا نقطه راځي دې غوډاته چې قال ابو داود ضعیفنا نقطه چا لیکل دا څه راځي البته دولسو انسان ورته خو نشته او شو خبره مانی نو دې 200 لیکلي دي خځه چا لیکلي دا نو ځای چا نو خبره ده ما ته مولانا صاحب په دوه کتابونو حواله ورکړه دوه کې دروغ ویل بخاری باندې حواله ورکړه کې دروغ ویل او هدايه باندې حواله ورکړه کې دروغ ویل او شو خبره مانی او دروغجن خبره غیر معتبره سره دروغ وي غیر معتبر هغه معتبر نه ورشل یو ځکه د مولا سم باس کاو یو مسله کې نو ما ته ویل دغه چل ما ته مولانا صاحب ته دا خبره کې دا غوښنه وکړه همي سره چې تناسو نو او ته ودسي کتاب کې دسي راغلي مازه مخه ته مولا ناشته چې مخه ته مولا ناشته نو ما ته په کتاب باندې دروغ نه وي ما ته صحیح خبره کوي ما ته دغه خبره کوي چې کتاب کې او دا خبره چې ته کې چې پلان کې کتاب لیکل پلان کې دا خو نه وته او ما ته چې کومه خبره کوي نو زه کتاب کې بیا خبره غواړم به رشي پیدا کوي ورشل نو مسله اصل کې دا چې د اختلاف ده په دې مسله کې ورشل خبره مانی چې بسم الله جز د فاتحه نه ده کنه ده بسم الله جز د هر سورت نه ده او کنه ده دا اختلافي مسله ده دا فروعي مسلې په مابین د ایمو کې مونږه په دې انداز وای نه چېړو چې دا یو طرف به کوي بالکل دین دی بل طرف به دین نه نه جانبین دین دی او خبره ده اولا او غیر اولا خبره ده نفس د خپل مذهب د پاره تاییدن یو حدیث ذکر کړ او شو خبره ما جی جی دا فتح الباری دا شانوشای کشمیری فیض الباری دا دغه وګور دا کما حاشیه د بخاری چې کومه ده په دغه زمانه مکمل پر حدیث باندې تردید کړی ښا په حاشیه کې خپل لیکل دي دغه د شارحین دي دغه په تردید کړی دی فجی ورپسې الحمدلله رب العالمین سورۃ شروع کیږي دلته الحمدلله په دې کې موږ یو څو توجیهات یو توجیه دا کو چې موږ استعمال د حمد خو قران کریم کې چې حمد قران کریم کې څنګه مستعملېږي یو طریقه دا حمد قبل الدلائل حمد قبل الدلائل فاتحہ انعام کاف سبا فاتر دیکھیں حمد ذکر کړه ده خود دلائل نے مخکې ذکر کړه ده دویم استعمال قرآن کې دا ده چې حمد راځي بعد الدلائل اول دلائل ذکر کی ورپسې حمد ادا حمد ذکر کی د سورۃ عنکبوت آیاتونه چې وس موږ راوړو ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء ورشله نور پسې لفظ الحمدلله لفظ ذکر کیږي دلائل نه بعد لفظ الحمدلله درم حمد ذکر کیږي بهلاك الاعداء بهلاك الكفار چې کله کافران هلاک شو نو دې په وخت کې حمد الله ادا او شو خبره معنی سورۃ انعام
सूरत अनआम आयात नंबर 45 गो रही 45 फक़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू कश बुनियाद द कौम हा खल्को च ज़ुल्म कड़े हो पोषल खबर मानी द जालिमानो बुनियाद वो होता चिकल जालिम सड़े मच तब सवे इन्ना लिल्लाह दसने इन्ना लिल्लाह हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमदुन दी अल्लाह लगा चे पालन के द मखलूक दे पालन के द मखलूक दे हजार मरो पुख्तना खदे तक न वले तो तैयार कोई कैसे बदल तो ये तक मुझे पुख्तनी खजी वाला वो शो खबर मानी वदा चिते चिते पोजे और दा बुझे बुझे खोले ये हजार मरो खला तो बुझे बुझे वो शो खबर मानी कि काफिर मर के दान हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दा के बुश मर्शी से बटुल ब्लेड मर्शी नमंग अल्लाह अजीम हमद अदा को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लेलन दल स्कालन दल इमड़ी बिरजिलिब दल इमड़ी मंगो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कदे इमड़ी शु ता हमद अदा के वो शोले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमदुलिल्लाह अल्लाह लगा च पालन के मखलूक दे जमन मशरान जमन सरबराहान चिकल काफिर मर्शी न दे ये सुकूत रोजा वजह से चप के अफगान खबर सुकूत रोजा वजह से बिगड़ रहा दस दिन देखे यानी अर्थ दे खुदे और खड़ी दे हर से ये से वक़तिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू ज़ालिमान बुनियाद खत्म शो नुसबो वही वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमदुलिल्लाह अल्लाह ला से पालन के मखलूक है अल्लाह च अजीम ज़ात ताल रहमत दे जे दस नावल न इखलास वो शो खबर मानी दा द्रे मतरिका चलोर मतरिका हमद द अल्लाह अदा कौल वक्त निजात मिन अल अदू दुश्मन में लेकर निजात रागन पदा वक्त अल्लाह हमद अदा का सूरत मोमिनून अतीश की राजी पहिदस्तवे अंत व मम्मा का अलल पुल के फक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन पहिदस्तवे अंत कलचे बराबर शले तवागत हो जिस्ता सरी बकिश्ते बांधे नूरो हमदुना दे अल्लाह गजात लरा नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन चमंगे इखलास करी कौम ज़ालिमान हमदुना दे अल्लाह गजात लरा चमंगे कौम ज़ालिम न इखलास निजात मिनल अदू ददे मन हमद अल्लाह दाका अजी चलोर तरीके से पिंजम तरीका हमद अदा कवल वक़्त इख्तिताम मजलिस के कि मजलिस के लिए इख्तिताम कर रसीगी वक़्त इख्तिताम के लिए अल्लाह हमद अदा कवल लसम आयात द यूनुस दावाहुम फिहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फिहा सलामा दावाहुम चबा देखल को पदे जन्नत के वो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फिहा सलाम यो बलतवेना बे सलामती वी व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आखिर नहीं चला दे बदावी चल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमदुन दे अल्लाह लरा च पालन के मखलूक दे व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खजी दाई बल तरीका ला हमद अल्लाह पर दे माने अदा का चल्ला नियामत दर के नियामत ओशले भी हुसूल नियामत अल्लाह हमद अदा का हुसूल नियामत अल्लाह औलाद दर सूरत इब्राहिम न हदेश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चल्ला बचे और कनवी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माइल व इसहाक़
हमदुनदी अल्लाह ज़ात ताला चराय कमाल रब बुढ़ावाली की इस्माइल अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम दर बुढ़ावाली की राग चिकल बच्चे लो दर पे तो बच्चे अल्लाह हमद अदा असने चिकल शंको के बरने वाले डजा 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 वस्ता हमद दे इन रब्बी लसमिउ दुआ जमा रब समिउ दुआ ज़ात वो शल खबर माने दारंग हमद अल्लाह चिकले उसड़े जन्नत तवरसीगी बिल वसूल इलल जन्ना सूरत आराफ रावाड़ा चिकले वसूल जन्नत तवशा मुपदा वक्त के दर बुलजत हमद अदा कवला पोशल खबर माने सूरत आराफ आयत नंबर 20 ونزعنا ما في صدورهم من غل من بوبا سوالتو چې دې په دې سينو کې د کوم خفغان کله کله په دنیا کې د مسلمانانو دیو بس خفغان ښه الله دا خفغان به زو بس مسلمانان دي یو بس خفغان دي جنت ته چې کله دی زی مسلمانان دي خفغان به وځي ورشولې کله کله د عزیزان په ضد کې راشي وای الله کړه پنځ پیران جنت ته ځنه مونږه سخره جنت ته به مزه او که ځنه مونږه سنځ خاجي مونږ ورته د څنګه جنت په مونږ تنګيږي نه چې خدای مونږه بوزین الله تعالی را سبوزي دغه تنګيږي را مې چې مونږ کنه څه دوه سوال کوو چې خدای پاک دا پلان کې نه بوزي हाँ तो खपेज मंगसरा नजर आसा नो मुंगे अल्लाह गबल जेते बूझे कर बल जे खुशता कर जन्नत मुंसे नजी ना गबल जे चागा जहन्नम जना जहन्नम पचार रडकवल वाड़ी कर दक जे जामीन पे को मुंगा आमीन को खुदा पाक मुंसे बो मुझे वो खबर हम तो सने कि दा बिदती से जन्नत के नश वो जे ना बल जे खरे कला कर आजमन दोस्तान چې کوم د ازمنګ ورونه دي دا وایي چې سلفین جنت ته ځین موږ سره جنت ته سره خراب دي غار کا ولی څه خبره کوي سلفی جنت ته ځین سره جنت ته نه ځي نه نه د سوال کوي چې هر سره جنت ته خدا ما اوسه بوزي چې هر څوک جنت ته ځي کنه الله ته قبولي خدا ما اوسه جنت ته بوزي ونزعنا ما في صدورهم من خل خفغان به موږ وباسو تجري من تحتهم الانهار لاندې به نهرونه روانه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وای بدای چې حمدونه الله غزاد لرا چې منګه را ورسولو د نعمت د جنت تا وما كنا لنهتدي انه منګه را رسیدون کی لولا ان هدانا الله که الله من ته هدایت نو وکړه لقد جاءت رسول ربنا بالحق یقینا راغلی مونږ ته استازي درغزون فرشته سره مونږ قبول کړو ونودو دیت باواز وشی ان تلکم الجنت ورستموها بما کنتم تعملون دغه جنت دې په میراث کې درکړې شو چې تاسو عمل کاوه سورۃ زمر فاخرن آیاتونو کې مداشان چې کله جنت ته جنتین نوتی محمد الله ذکر دی استعمال د حمد فی القرآن دویمه خبره دا کوي چې حمد اگر کدا جملہ خبریه ده خدا په معنا کې امر ده په معنا کې دا په اصول القرآن کې تقریبا بلستیر شو چې کله کله جمله خبریه وي او معنا د انشاء وي الحمدلله احمد الله الله حمد ادا کړه حمد توي و ثنا علی بتمجیده و تعظیمه صفات الله د الله په لوی باندې دای الله لوی دې باندې صفات د الله کول دې مسلې بیان استر روان دي فتل عزیز کی شاد عزیز و ہر کمال و نعمت کی در ذہن و خیر بشر درایہ دام او از جناب او تعالی استام حمد الحمدللہ ہر کمال ہر نعمت کہ په ذہن او په خیر د بشر کی راضی او از جناب او تعالی استا ګور الله طرف نه
हर कमाल और नेमत चा तरफ न दे अल्लाह तरफ ना अल्हम्दुलिल्लाह। तफसीर इब्न अब्बास जिक्र करी दी हमद से तो अशुक्र वल वहदानियत वल इलाहियत लिल्लाहि ताला अल्लज़ी ला वलद लहु वला शरीक लहु वला मुईन लहु वला वज़ीर लहु। अशुक्र सिफत कवल वल वहदानियत हो द अल्लाह यवाले वल इलाहियत द अल्लाह उलूहियत खास अल्लाह लरदे। अल्लाह कम जात है आगा जात ला वलद लहु वलद नश्तरे वला शरीक लहु शरीक नश्तरे वला मुईन लहु मुईन नश्तरे वला वजीर लहु वजीर नश्तरे। कोशल खबर मानी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम के 22 सूरतों के मंगला जिक्र के जैसे मुस्तामली हमद चले कमाल जाती दे शख्स दे हमद कमाल जाती दे शख्स दे शुक्र के राजी को उसूल द नियामत राजी गैर था शुक्र नियामत गैर तो वरसीगी वो शुक्र अदा का और हमद तो वो कमाल जाती है। तो देवजना हमद खास को मुख्तार को शुक्र माने मत है माने मोहम्मद मुख्तार को बोले मत हाल का चमचे द हाई द पार की द जमात द पारन की और हमद द पार द हाई जोंदी जात राजी हमद ब मत माने मोरा बल्कि बाद अफराद द मत है दा ममनू दी ममनू तो सर मखामक द चा सिफत के पैगंबर अलैहिस्सलाम व बले मुखता खुद के तखावर वाचो मखामक सिफत के खा प्लान के दादिस सड़े मखामक सिफत न कई और शोले बदी तरीका की तबलीगें और तरीका खड़ा यौली जो काफ आलिम बराजी बयान बकई नहीं नो तो से नाजिम से बोला कि शेखुल कुरान ला रवान दे और शेखुल हदीस ला रवान दे और प्लान के ला रवान दे ना वो और बयान के खा बता हासिल देगा कलाबट की औकात उजमा तकरो उजमा मख के नाजिम से स्टेट मान चौधरी में तवसीफी शुरू ओशले जिकला स्टेट लेवल नमा माल से बड़ा नाजिम से इतने वेला टूल द्रोह हुआ ओशले अच्छा चवाई करना टूल द्रोह और पैगंबर अलैहिस्सलाम हदीस ने जो मखामक चा सिफत का हो बड़े मुख के उखले के दखावर वाजो दा नाजिम से दे काबिल ले सड़ा बखले के खबर वाजो ओशले खबर हमारे हाँ जो तलान वो निखबल तारीफ को मा आदम अलैहिस्सलाम पर औलाद की इंसान है कुरान से शागिर्दान को शागिर्द है और नबी अलैहिस्सलाम को उम्मती में की उम्मती में बस दा में तारीफ दा बस दा काफी दे फिक्र नशो खजी द देव जन बाजी मत है दाम ममनो मखामक द चा सिफत के कि पैसा शिमला तो कंजल की और शल खबर माने मखामक ही सिफत की ना मखामक सिफत में क्या हुआ कि पैसा कंजल के रदे बदे हुए द्रोह हुए मखामक हम दखा हुआ और शल खबर माने खजी दलते ओकस यो मर गए रे अभी वेलू चिद्दा प्लान किया न दे दई शाही न देखा किस्मती खबर हुआ जुदा अभी जुमात तलाड़मा बयान चमा का हो यो सलफी कस दे तमांचा वसरदा माती वेला जो सबास को मल न से जुमा सबास मगलता मर गए रिश्ता दे अजान तो जिक्र की शादी सो कोई आकाश दे आगे सबास हो गया तो बनाते मैं बस्ता उस साली से माती वाला सेवा तो सबास हो गया बड़ी साली सी हो क्यों वही ना सेवा सबास हो गया मालखा अब मटे लेला वो इन्होंने अब्दुल्ला हो वैजा तकुन करिए तो उदाला वैजा युहासुल यसुदा जुंदब चालवा तैयारी की ना तो जुंदब आवाज की जुंदब अरश अलवाला वो तकलीफ को वक्त इजा तकुन करिए तो उदाला
ته تکلیف وخت ما ته واس کی دا خو ډېر تعجبي خبره ده چې کله لیس د اشاعتونو اغستل کېږي نو ته ما وباسي خو چې کله باس مباحثه نو به مولانا سے باس وکړي کنه ملغوت کېده اوس سلفي دا وخت کېده څو څه باس کوم خو ته کې به څه نه وایخه دا ته زدا خبره کوم سلفي دا چې باس شروع کړ یو مولانا سے وراسره دلته موږ په خوا طالب او عالم دی خو ما ته ویل چې کتابونو سره احادیث شته کنه شته وشته مل چې ما کوم حدیث کتاب نو ما رسنه کتاب راوړم وای ښا مثلا مو شروع کړ په قرات د فاتحه باندې مسباس شروع کړ دا باز د اندازې ته ورسېد چې سړی د فرضیت نم ریبل ته راوړو پوښتنه مسله تراوت دیم نمبر د هغه په ذهن کې تراویش لکه د سره ویر دا کتابونو کې چې تمون کړه کتابونو سره مخامخ کوم خو دا نو دای په دام سلام په ومن چې او تراوی برشل لکه دشته او شو خبره نو خبره دا مخامخ توصیف کول دا مناسب نه ده ایسره چې پوښتنه سړي صفات کې کوم دا پنځه او چې مخامخ سره صفات کې پوښتنه سړي بدی بیان نو دې توای پیغمبر علیه السلام وایي چې د بری خلق له شنه خاورې واچوي چې دا خلې ګډه کشي دا به صحیح سړی شي فکر نشو نو د مدح بعض افراد ممنوع دي او شو خبره مانی زموږ سره یو مرګره شاید چې په ایفم باندې خبره مساوري یو ځکه یو سلفي سباسو سورو چې باسه کله کاونو دازو مرګره راوړل یو ځل خو ویل مالګه پرېدم چې لښانه دغه کې به مې ویل دا سړی ولا د ذکر چې رسخت شو کنه راته وایي چې ورځ ما اشاره مرګ ته وبنه ما ته مولوی سي ملغلش مل چپ مسله په راډیو خوش چې راډیو خوش ما ته له سلفانو وره یو څو خبره ته کومه چې ورځ ډوړی خوري کنه ډوړی ولا خوان نه درکې چې ما ته یو حدیث د پیغمبر علیه السلام ذکر کړ ما ته استاسو عمل د پیغمبر د حدیث نه مکمل مخالف دی او پر حدیث باندې ان شاء الله رسول بخاری د فاتحه په اخر کې ویل ما ته دا حدیث کته اعتراض په شی کوله تاسو اجازه ده دا حدیث د بخاری او د مسلم حدیث دی اعتراض نه نشي کوله استاد عمل د حدیث نه بالکل مخالف دی دا یو حدیث متضی ټول پاسه ټول چې پاسه یو تل لري دکان از چلتا ورنه ما څنګه دې خره کنه وې دلته راځي ما ته نه صاحب دا ته ذکر کوم چې ما ته کوم حدیث ویو نو د حدیث سره خپل طبيعت برابر دی کنده برابر مال چې ورځ ډوړی خوري کنه استغفر خون بخرابي خجي نو خبره ده څه ده د مدح بعض افراد چې دا ممنوع دي بعض افراد مخامخ توصیف کول دا ممنوع ده مدح دا ممنوع ده لیکن حمد په تمام اوقاتو کې جایز ده حمد حضورا شاهدن غائبا په ټول حالتونو کې جایز ده دی وجنا حمد مختار کې په مدح باندې دارګه حمد کې کمال دار کمال چې دا مغنی ده تسبیح نه ځکه حمد څه ته وایي اعتقاد جميع النعم والكمالات له تعالى حمد چره اعتقاد د تمام نعمتونو د کمالات له الله تعالی له او دا کله حاصلېږي عقیده تمام نعمتونو د کمالات دا کله حاصلېږي چې محمود بریوی د نقایص او د رضایلونه دیو جن حمد مختار کو تسبیح باندې خجی دمن دا درس کوونو په دې کې څه د نمونه په شکل باندې طالب ته لګه طریقه خو طریقه نور هغه په خپل کتابونو ګوري
لفظ قرآن کې څو ځای راغلی دی څنګه راغلی دی خو د دې پارا پوښل خبره مانی یو کتاب دی پوښل هغه کتاب کې معجم الفاظ القرآن یا معجم المفهرس لالفاظ القرآن دا کتاب نوم دی تقریبا 2 جلدی کتاب دی دا کتاب کې دا خو دلی چې دا لفظ قرآن کریم کې لفظ نو ورکه چې قرآن کې ډېر ډېر راغلی کله ځای راغلی دا معجم را واخلا دا معجم بتا ته وخی چې دا لفظ قرآن کې دو ځای راغلی به په بای زینو کې چې کله معنی بدلیږي نو دام د تخې چې دې کې معنی بدل راځي او شول خبره معنی نو الحمد په قران کریم کې مرفوع 38 کرت راغله ده الحمد مجرور 15 کرت راغله ده پیر د حمیده چره یو ځل راغله حامد یو ځل راغله محمود یو ځل راغله حمید والذل اسم تبذیل احمد دا یو ځل راغله په شول خبره معنی دا نفس یو نمونه ته د دې ذکر کړه چې کتاب نوم ده معجم الفاظ القرآن یا معجم المفهرس لالفاظ القرآن دا کتاب نوم ده او کله چې لفظ تګرانه د قران کریم کې مدعا کتاب راخلی دی کتاب کې دا خودلی چې دا لفظ قران کریم کې دومره ځای راغلی سړی ډېر سہولت پیدا کیږي الحمدلله متصرف د تمام کارونو الله دی معطی نعمتونو جميعا الله دی عالم الغیب والشهادت څوک دی الله صفات مختصه لله تعالی د حمد نه مراد ده تصرف د امور اعطاء النعم علم غیب و شهادت دا صفات د الله تعالی دي دا صفات د چا لپاره دي لله خاص الله لپاره دي الحمدلله هغه صفات د الوهیت چې تصرف دي صفات د الوهیت چې ورکول د نعمتونو دي صفات د الوهیت چې علم غیب دي علم شهادت دي دا خاص الله لره دي دا پیر نشي کوله فقیر نشي کوله پیغمبر او ولی او جن او پیرای نشي کوله دا رنګي ملک نشي کوله دا وزیر اعظم او وزیر اعلی وزیر اکبر نشي کوله دا صفاتونه د الله دی لله خاص الله لره لفظ د الله راغله ده دا اسم ده صفتی نه ده ځکه دا موصوف واقعي کی خو صفت نه واقعي کیږي تفسیر مدارک وایي لانك تصفه ولا تصف به دا موصوف واقعي کی خو صفت نه واقعي کیږي او دې مسله کې اختلاف ده چې دا لفظ الله مشتق ده که غیر مشتق ده خلیل او زجاج او محمد بن الحسن او حسین ابن الفضل دا دې قول دا چې لا اشتقاق له هذا الاسم دا اسم غیر مشتقی دی دویم قول دا چې نه دا جی مشتقی لفظ دی د اشتقاق په ماده کې اقوال دي وسهر کده اشتقاق په ماده کې اقوال شو او د اشتقاق ماده الہ ده وس د الہ د لفظ معنی وتا سو واوري نو لا اله الا الله خپل معنی بتاو څه ځین ترش او شو خبره معنی ځکه کله چې موږ الله کی اشتقاق د ذکر کړه الہ نه دا کله مشتقم کا وس د الہ معنی خپل څه ځین ترایي نو دغه معنی کو لا اله الا الله کی دغه معنی کو خجی یو معنی دار چې دا د الہ الہتن نه ده په مان د عبیده سره اوس دا معنی لا الہ نشته د عبادت لایق الا الله سوا الله دا یو معنی ده لا الہ الہ په مان د معبود سره الہ په مان د عبیده سره لا الہ
नश्तरे द इबादत लायक इल्लल्लाह सिवा अल्लाह। खौफ रजा मोहब्बत, खौफ रजा मोहब्बत द लायक अल्लाह न सिवा बल नश्ता। द्वैम माना अल्लाह तो इला फलान द अल्लाह माखूज द अल्लाह तो इला फलान सकन तो इलेही। खजी ला इलाहा नश्तरे द सुकून और द इत्मीनान जे सिवा द अल्लाह। द्वैम माना ला इलाहा नश्तरे द सुकून और द इत्मीनान जे इल्लल्लाह सिवा द अल्लाह। वशुल खबर मानी वो जो शरीक ला इलाहा इल्लल्लाह पे तकलीफ की माना होगा जो नश्तर द सुकून और द इत्मीनान जैसे वाला अल्लाह उसे कमत अल्लाह जी दाखिल ला इलाहा माना गलत होता है। दामुंगो जी दास्ता बखरतूब दलालत की तो वो इलाह द मादिन ने खबर जो इलाह मादर सदा ये मानी कवि द्रेम कवल आलाह तो इलेही ए फजियो तो इलेही तकलीफों की मारे तो फरेद तो फरेद ला इलाहा नश्तरे द फरेद जे इल्लल्लाह सिवा द अल्लाह। जब इलाह बड़ा माना ला इलाहा नश्तरे द फरेद और द फजर द जजे जेर सिवा द अल्लाह। बल कौल अलहल फसील इला उम्मी जावला अलहल फसील इला उम्मी बच्ची पर मोर पर से मंडवा अवस्था फसील मोर पर से मंडवा अवस्था जुंगी पर ऊहिब से मंडवा अवस्था ला इलाहा नश्त जमाद मंड जैसे वर अल्लाह। वलकन नसल्ली व नसजुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व इलैका नसआ व नहफिदु। वशुल खबर मानी व इलैका खास ताप तरफ में नसआ मुंग मंड वो व नहफिदु उस्ता ताबीदारी कर। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा नश्तरे आगा सोच रागे पर तरफ माने मंड वागस्तलेशी पर तकलीफों की इल्लल्लाह सिवा अल्लाह। बल दा मुश्तक लिल्लाह यली होना इज़्तजबा उस माने चला इलाहा नश्तरे दे जात चागा फर्दों की सिवा अल्लाह योर अल्लाह जात दे चागा फर्दा के दे नूर मखलूक चले मखलूक कारी पुस्तर को बांधे मखलूक कला कला मखलूक तक कारशी कला पुरशी योर अल्लाह जात दे चदा मखलूक पुस्तर में पर्दा के शपगमा तौजी दवलेह यौ न होने दे इजा तहय्यर ला इलाहा नश्तरे आगाजात की पायद तहय्युर के दलेश इल्लल्लाह सिवा अल्लाह ने यौ अल्लाह जात दे जो अकूल के मुतहय्यर दी आकुल के मुतहय्यर दी आगाजात और या मुश्तक दे वलह तो इलेही इल्तजा तो इलेही हिते पनाई हासिल का ला इलाहा नश्तरे पनाई जे इल्लल्लाह सिवा अल्लाह ना। खजी नश्तरे हाजत पूरा कौन के मुश्किलात लरे कौन के तकलीफों न लरे कौन के राहत रा वस्तुन के सिवा अल्लाह। मसनवी के इमाम रूमी जिक्र कर दी माना अल्लाह के गुफ्ता से बवे योलिहुना फिल हवाज हम लदई मानद अल्लाह ख्वागल जिसे बवे करेगा ओशले कि खलक वर्जी पनाई हासिल पर हवाज गिरागे सला गुप्ता तैना फी हवाई जना लदैक वल्तमसनाहा वजदनाहा लदैका मंग दावेला च मंगरालो अल्लाह ताता प हाजतुन के इस्तासरा मखपल हाजतुन मंग टोल इस्तासरा पैदा करा इस्तासरा टोल हाजतुन पैदा करा वश ला इलाहा इल्लल्लाह उस दा मानी ला इलाहा इल्लल्लाह दी पदे मानो की चत हर माना होगी
دا معنی درست دی آمین سوئی امی سنگ نہ تو پوچھو کہ تا جماعت کی څه کول وای ما جماعت ذکر کو څنګه ذکر مې کوي ما لا اله لا اله ما لا اله ذکر کو ډېر امین وای ښا او دا لفظ مکمل غلط دی مکمل جما ذکر لا اله کاو وزدا قانون د لا اله الا الله ورپسې جوخ وي جوخ او کہ الا الله ورپسې جوخ نه سره کافر کیږي ولی دې لفظ معنا دا لا اله نشته د خدای نشته د خدای نشته د خدای سره ټول ورغی نشته د خدای نه کافر نه د سبب لا اله الا الله نشته بل اله مددگار سوا الله نه دا بزرگ سوي ورته اسلام د پیراشي پیګر ده دې بسم الله کې موږ یو مرګره یو غم نه تلو ما وای چلو نو تبلیغ نه تلم شو واپس شوم وای ما مور ته ویل ته کلمه ووا ما ته ویل ته خربوشای زویا غلیشه لار دی ملازمانه کلمه ته پوښتنه وکړه استاد ته کې نه نه غال څلور نه ست تیرې کړه کلمه را نه وای ما پلار ته ویل چې د مور ته ویل کلمه وای وای دې پلار ته ویل چې دا زوی ته وایي کلمه وای خو یو کلمه یا ته شروع کړو چې لا اله لا اله لا اله لا اله دا کلمه ده فکر ده ما ته چې مور دې خدا معنا چې نشته دې خدای نشته دې خدای ته ټول ورځ کو په خبرې کې او شله خبره ما یو پیر راغله ولتا پوښله ما خوستان مونږ ته هغه مریدانو دعوتو کې راشي پیر سے راغله پیر سے خپل ورلو ما ته پیر سے زمونږ هم دا اراده چې تاسو په دې پیرۍ کې داخل شو مریدان دي شو ستانه اوسو ته پوښتنه کوم ما ته جواب راکړ یو ته پوښتنه دا کوم چې ته کلمه وې کلمه ستاره کلمه یاد کړه وې کلمه مالا وې کلمه یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله ما ته راغله کلمه وې چې سره مسلمانی کې یا رسول الله به و یا رسول الله یا رسول الله یعنی پیر هغه پیر دې چې په کلمه نه پويږي چې پیر سے وګورئ پینځه وخت موږ کې یو موت نه کوي دا چې پیر سے د څنګه چې مکمل شیطان دی وښله خبره مانی کار شیطان می کو نام شولي ګرولي نسلانت برولي کار شیطانانو کې اجلا ولي دي نو ولی خر د خلک ولی نه وي غوای دې بون نه کوي خدای نه راځي ولی دې نه ته ولی نه وي کې فکر دې بیا ما ته ویل خدا لوی اللهم و اللهم انا نستعينك تکي او تیار مالدا نور منځو یو ټکي په الحمد کې راوغسته بل چې دا دیا کې نستعين سے نږدې راوغسته بل قلهو کې راوغسته او شله خبره مانه نغه مورید ته ویل چې خدای دې کور راغله ته خو دنه خو مسلمانې تا ته کلمه یاد ده تا ته منزیات ده او بدبخت ته په سره روانه سار له شنو مورید پیر لا غواور کولا زامه په منډراله مولوی شه وای غواور کوي او لګي نو مونږ پوښتنه مانی کوي مونږ یو ترځي ما ته مال ورسره راغله غوا د خلاصه کا چې ورغه وته ویل چې پیر شه بسو ترا غلې درې ځان تقریب وکړ 500 پښ په درو به بدل کو ته زدا خو بوچکیره مشمول چې نه غوا را کړی خوس به داشن کرے راځي خبره پدې کې ما ته ویل چې ځکه نه بوله زما ورته ویل چې اوس دنیا ورانو ما ته چې د نرزویا تلوار ته کاوه مونږ به چې تنګي په دنیا کې بګر د غریبانو خلک یې تنګي کدا شه د زړه روان ته خبرې بګر د شه پیر صاحب ته وخته وای موریدی ولا چای هاي پلان کې اوس دنیا ورانی ما ته خرج وای غلې شه زړه ته ورانه شي خرج د دنیا ورانه شي سړی لا دنیا لا ورانه شوند تر اوسه پورا دنیا قشانه شي یو سړی کلمې په معنا نه پويږي په لا اله الا الله نه پويږي کم سے کم چې د دې په اشتقاقات خو سړی پويږي چې دا څنګه مشتق له څنګه لفظ دې څنګه معنا ده او شله خبره مانی الحمدلله دا دعوی خاص په لفظ د الله پورې وړي جدال د مشرکینو او د الوهیت په مسله کې وو
د اولوہیت په مسله کې د مشرکینو جګړه همدغه وجه ده چې قران کریم کې ډېره مسله چې ذکر کیږي نو د اولوہیت لا اله الا الله لا اله الا انا الا اله الا هو دا مسله قران کې تقریبا 450 کړه ذکر شوی ده. چې بل مسله دونه ذکر شوی دونه په کثرت باندې لفظ د الله قران کریم کې شپږ 2000 او شپږ سوا ونوي کرتے ذکر ہے 2000 شپږ سوا ونوي کرتے الله مرفوع مها سواته الله منصوب 592 الله مجرور یولسو 15 اللهم 15 الہ مرفوع منصوب مجرور منکر و معرفہ یوصل یولس او الہ مرفوع ځان لا یو نوی منصوب اتلس الہین دوزل الہا څلور د شکرته مستعمل الحمدللہ رب العالمین رب العالمین دلته غلب زنه دی یو رب دے دیم عالمین دے لفظ د رب قران کریم کې اتا ته کرتے ذکر دے رب نداءن وش پیتا ربکا 222 ربکما درش دری در شوما ربکم نلس ربنا یوصل لس ربهوت شپگاوه ربهما دری ربهم یوصل 15 ربها نه کرتے ربی یوصل یو پوشل خبر مانی در رب د معلومی کی تربیت سے توئی انشاء شیء حالا فحالا الى حد التمام امام راغب اصفهانی وئی انشاء شیء پیدا کول د چیز دی د یو حال نو تر بل حال پورې تر حد تمام پورې د تربیت وئی بزایو معنی کې تبلیغ شیء الى کمال شان په شان شعر سوال کمال ته لګ لګونه کې لګ لگا شی کمال ته رسول رب لفظ په سبیل د اطلاق سره دا مختص دی په الله پورې رب اطلاق مخلوق معنی نکی بالاضافت کیږي لکه سورۃ یوسف آیات نمبر 23 او چلو 2 کې کوم راځي لفظ ربی دا لفظ مستعمل دی په اضافت سره دا په مخلوق معنی اطلاق جائز دی خجی معجم کې وای فلا یراد منه الا الاله المعبود دربنا نه اراده کی مگر الہ معبود زاد المسیر وای مدارک وای درب معنی لغوی تربیت او ازدیاد رب معنی لغوی تربیت او ازدیاد سورۃ یوسف 3 آیات کې راځي وشول خبر معنی نو دی وجنا رب مان د تربیت سره دیم رب راځي په مان د جمع کېدو ځ پلان یو رب الناس پلان کې سره خلق را جمع کوي تو آپ سره راځي او اصلاح ګیری ته لګي خیر خواهی تا پلان یو رب زیاته پلان کې سره خپل فصل برابرې د سورۃ هود په 4 آیات کې دلته د رب معنا خیر خواهی رب راځي په مان د سیادت او تحکیم سره سورہ توبہ 1 آیات کې ارباب اتخذوا احبار و رهبان اربابا پوښ رب په مان د سیادت او د تحکیم سره رب راځي په مان د مالکیت سره سورۃ قریش 3 آیات کې وایي لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت دارنګي سورۃ النمل 9 کې راځي رب راځي په مان د معبود سره رب په مان د معبود سره رب يروب يبول الصالبان براسه لقد هان من بالت عليه الصالب رب په مان د معبود سره آیا هغه معبود دی چې گیدل راځي لومبل راځي په سر لويته ځي لقد هان من بالت عليه الصالب تفسیر قرطبی وی فكل من هذه المعاني يصح في هذا المقام
دا معنی لغوی چې ذکر شولې دا په دې مقام کې صحیح کیږي و شول خبره معنی عالمین لفظ قران کریم کې دریوه کرت ذکر ہے دریوه لفظ د عالمین ذکر ہے عالمین ستوي ما علم به الخالق من الاجسام والجواهر والاعراض خجی عالمین چې ما علم به الخالق عالم تعالم ولوي دې معنی چې خالق معلومیږي عالمین جمع د عالم دا او په دې باندې خالق معلومیږي او شو خبره معنی ما علم به الخالق چې خالق معلومیږي اجسام دي د جسمونو والا ته ګوري جواهرات ته ګوري اعراض ته ګوري په دې معنی او شو خبره معنی په دې معنی الله معلومیږي مصداق د عالمین تمام مخلوق دام یو معنا ده هر ذی روح یدب علی وجه الارض جن او انس او ملائک او ځان ملائک عالمین جمع عالم دا او عالم اسم الخلق نم د مخلوق ده عالمین جمع عالم او عالم اسم الخلق نم د مخلوق ده و شو خبره معنی او یا دا مشتق ده د عالم او د علامه او عالم و علامت ته کل موجودن سے والله تعالی جوهرا کان او عارضا جسما کان او روحا جمالا کان او نباتا او حیوانا او شو خبره معنی مخکما تاسو ته ویل چې مصداق العالمین کله راځي انس او جن د سورۃ فرقان په اولنی آیات کې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا للعالمین نه مراد هغه ته ولې نه دي للعالمین نه مراد انس او جن فکر ده شو کله کله عالم ولکې جميع ما فی السماوات والارض ما بینهما سورہ شعراء آیات نمبر 43 راوړل سورۃ شعراء آیات نمبر 43 او 30 قال فرعون ما رب العالمین فرعون ویل رب العالمین څوک دی دعوت العالمین مستاق ذکر کوي رب السماوات والارض اسماننا معلم دے نظم کا معلم دے وما بینهما دا ټول عالم دے دی پالن کې الله دې ان کنتم موقنین کوي و یقین کوونکی ربوبیت د الله تعالی لپاره د عالم سورہ توبہ سورہ توبہ چې کله خلاصيږي نو آخر د سورہ توبې وګورئ آیات نمبر 1 دیرش فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فجر داخل قواوڑد نوت حسبی اللہ لازمہ کافر ہے لا الہ الا هو نشت مددگار سوا اللہ علیہ توکل تو اللہ نے جان سپار دلے وہ رب العرش العظیم اور دا اللہ پالون کے دارش عظیم دے دارش عظیم خجی دا صفت ولی خاص کا رب العالمین زکات سر مشرکین و شرک پر ربوبیت شرک کرا بسکی پر ربوبیت کی شرک کرا سورہ توبہ آیات نمبر 1 راوړل یو دیش نمبر آیات د سورہ توبہ راوړل الف ذکر کړي خجی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم دی خلقو نیولی خپل مولیان او خپل پیران اربابا خدایان نیولی بغیر د الله نه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا دی خلقو نیولی خپل مولیان او خپل پیران خدایان نیولی بغیر د الله نه مسیح ابن مریم عیسی ابن مریم دائم په خدای توب سنی ولېو نو خلقو شرک په دې صفات کې کړو نو رب ته الله وکول چې رب العالمین
پالون کې مخلوق وګړه الله دې بل څوک نشته ده بل څوک نشته خو شله خبره مانی سورۃ آل عمران آیات نمبر 8 راوړو آل عمران 8 نمبر آیات خجل تو ګورئ ولا یامرکم او امر نکي تاسان تتخذوا الملائکه تاسو ولي شي ملائکه او نبیین او پیغمبران اربابا خدایانا تاسو حکم ته نه کوي او کدا حکم ته وکړي چې ملائکه او پیغمبران په خدای توبه نه شي آیا امرکم بالکفر بعد اذا انتم مسلمون یا تاسو امر کوي په کفر باندې پس دینه چې وای تاسو مسلمانانه او شله سورۃ یوسف راوړو آیات نمبر 1 سورۃ یوسف آیات نمبر 1 یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار او د جیل مرګرو خدایان جدا جدا غوړدي څوک د باغ بابا څوک د سرخوږي او د زیړیو د مندانو زکه زوی خدایان جدا غوړدي ام الله الواحد القهار او که یکی والی چې الله دې زور ور نو رب العالمین پالون کې د مخلوق پر الله دې الرحمن الرحیم رحمان لفظ قران کریم کې و 50 لفظ رحیم 95 رحیمن شرکرت ارحم دوزله د رحمان او د رحیم معنی چرا د معنی ته وګورئ ابو عبیدوی داد پشان ندمان او د ندیم ده ندمان او ندیم هم مجلسی تویخه یو معنی نور د رحمان او د رحیم معنی یو ودا زحاف رحمان علی اهل السماوات و رحیم علی اهل الارض اللہ رحمان دے پا اسمان مانے اسمان والا باندے رحیم دے پزمک والا باندے ابن مبارک وئی رحمان آگا چاہتے اذا سوئل آتا کلچ سوال کی وش نور کول کہ رحیم آگا چاہتا وئی چیوتی بغیر سوالنا سوال دے کیوں کنی کہ در قیم یہ تے رحیم وئی دریم فرق دا چې رحمان موت نعم الجلیله چې ویلو نعمتونه ور کوي او رحیم دافع البلا چې مصیبتونه دفع کوي رحمان چې ویلو نعمتونه ور کوي او رحیم چې مصیبتونه دفع کوي څلورم قول دا چې رحمان ورکون کې د نعم الجلیله وره او رحیم تلا واړو نعمتونه ور کوي پنځم قولا چې رحمان دلالت کې بکثرت الرحمت معنی ډېر مهرباني خاوندا او رحیم دلالت کې بتکرار د رحمت معنی رحمان د ډېر مهرباني خاوند رحیم د بار بار مهرباني خاوند بار بار مهرباني شپږم قولا چې رحمان په دنیا او رحیم په آخرت رحمان مهربان دنیا رحیم بخون کی داخلت کی خواہ خجی رحمان و رحیم وم قولا چی رحمان عام دے عام الرحمت توئی رحیم خاص الرحمت توئی نو الرحمن الرحیم دا عام مہربان دا خاص مہربان خاوند دے اور سر دا چکے واو رہی رحمان د الله غ صفت دے چې بل چاله بدان نګدے رحمان د الله په هغه صفاتونو کې چې دانو بل چاله نګدے د دې وجنا زویل څنګه رحمان نوم کې رحمان نوم عبدالرحمن وای یا رحمان بابا ویل دي نه رحمان بابا دې عبدالرحمن بابا ویل دي او جوړه خبره مانی رحمان بابا رحمان خو الله صفت خاصه ده دا بل چل نشي خود لکه ده بغیر د شان لا يسمى بالرحمن غيره تعالی مفردات امام راغب وای قرطبی وای فتح العزیز کې شاه عبد العزیز وای